والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم صدق الله العظيم. محترم علماء کرام طلباء د مسلمانانو تاریخ د دې شاهد دی چې مینا د هر چا په میاس کې د ښځې او خاوند دي، د پلار او د بچو وي، د رونو وي، د پیرانو او د مریدانو وي، خو کومه مینه چې هغه د قرآن د استادانو او د قرآن د شاګردانو وي، نو د هغه مینې نظیر او د هغه مینې مثال هغه دنیا کې نه میلاویږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین داغه مینه داغه محبت اج سړی وګوري نو انسان دی چې زما په خیال کې زناور په هغه مینه باندې پوه شو هغوی به هم بې د جړانه نه پاتې کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردانو ملګري وو، هغه به یې لېږل د دعوت دپاره، د دین دپاره، د جهاد دپاره، او هغوی کې به یو یو شهید کېده، یو به جیلي کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ډیر تاریخ وکوت، خو ما یو ځای هم دا ونه موندل چې یو صحابي راغلی دی او نبي علیه السلام ته شکایت کړی دی یا یې ګیله کړې ده چې تا زما ورور لېږلی او هغه هلته شهید شو، تا زما ورور لېږلی او هغه هلته قیدي شو، تا زما پلار لېږلی او هغه هلته کې شهید شو. یو ما داسې ونه لید چې هغه یې دا ګیله کړي چې تا لېږلی او که تا نه لېږه نو نه به شهید کېده، که تا نه لېږه نو هغه به نه جیلي کېده. او ما ټول تاریخ مطالعه که، خو ما داسې ځای ونه مونده چې په هغې کې یو صحابي راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا شکایت قدرې ګیله قدرې کړي چې زما ورور شهید شو او تا د هغه بدل وانغست، او زما ورور قیدي شو او زما ورور وان ټکول وخوړل او تا د هغه بدل وانغست. دا څیزونه دا په مینه دلالت کوي. کله چې مینه راشي نو د چا سره چې مینه وي نو د هغه هر ادا، د هغه هر عمل، د هغه هر کار هغه بیا سړي ته ښایسته ښکاري، او کله چې مینه نه وي نو هغه بیا په معمولي خبره او په نه خبره ګیلې او خفګانونه او یو څه او بل څه. دا مینه، دا محبت دا په توحید باندې راځي، دا په قرآن باندې راځي او دا په خلوص باندې راځي. ما ډېر جماعتونه وکتل، ډېرو شوراګانو اجلاسونو میټینګونو لا لړم، بادشاهانو وزیرانو سره کېناستم، خو ما دا مینه ونه لیده. کومه مینه چې هغه زمونږ او زمونږ د شاګردانو، د استادانو، د ملګرو ترمنځ ده. که یو طالب ته غوسه وکړي او څپېړه هم ورکړي نو هغه خوشحاله وي، ځي هغې به ماله چې څپېړه راکړې وه، هغه وایي چې زه هغې مغه تا چې وهلی و، زه هغې مغه تا چې راته غوسه کړې وه، تا بې عزته کړی ومه،
او دا هغې ما ته فایده را ورسېده او دا یوازې اوسانه نه ده حضرت شیخ القرآن الله دې د هغه مقام ښایسته کړي او الله دې ورله لوی مقام ورکړي اول درس یې چې شروع کړ نو په هغه وخت کې طالبانو کې به چټان طالبان به ورته وي زلفې به یې پرېښودې وي تبرګی به ورسره وي چړي به یې ګډول مجلسونه به یې کول او هغې ته به یې اتڼ وي اتڼ د طالبانو سرونه د چرګانو امیانو به ورله چرګان پخوله هغه طالبانو دغه چټانو طالبانو یو امیرو شاولي نوم یې د کونړو هغه شاولي څه مرګونه هم کړي وو ځای په ځای باندې پنجپیر د درس له راغې هغه وخت کې لږ طالبان به وو یو ورځ هغه شاولي درس ته ناست دی او ډډه یې وواله د شیخ القرآن ورته خیال شو وی پاسوې ولې ډډه والې ده هغې ودرو هغه شاولي ولاړ دی او شیخ القرآن ته یو طالب چټ راوړېږي چې د فلاني ځای کې مرګ کړی دی بل چټ راوړېږي چې د فلاني ځای کې مرګ کړی دی شیخ القرآن چټ وګوري هسې وغورځوي زمړه زما خدای ډېر وجلي دي بیا درس کوي بیا وایي زمړه زما خدای ډېر وجلي دی درس کوي طالبان وایي چې دا مینځ کې پکې دا ولې وایي هغوی خو نه پوهېدل چې په چټ څه لیکلي دي درس ختم شو جوارو موسمو منی او مدرسه هغه زړه مدرسه وه د کور نه لرې وه او زمونږ کور دی خوا او دې مینځ کې ټول پټي وو شیخ القرآن ماسخوتن تراویح وکړي او چې واپس راته نو دغه شاولي د جوارو نه راووته او شیخ القرآن ته وایي چې تا ته څه خبره کوم په لاره کې شیخ القرآن وی ما په زړه کې وی چې دی به په ما ګزار کوي او زه به یې ونیوم ځمکې له به یې راواچوم نو ما ورته وی هلکه دا لار ده لاره کې خبرې نه کېږي دې خوا راځه داسې جوارو مینځ کې او ټل بلې شوی ما هغې ته که چې زه دې لاره کې نو بیا څوک به خلاصي له رامنډه وایي دا ځای ښه دی چې زما او د ده ایمان معلوم شي ما دې خوا راځه چې هاخوا ودرېدو شاولي په ژړا شو جاړي او خبره نه کوي ډېر ساعت یې وژړل ما ورته شاولي خبره وکړه که نه څه وایې ته نو ما ته یې وایي چې زه مور بستر راله په خپله تړلې وه او مور او پلار سبق له رالېږلم چې ته به علم کې زه علم له رالم فلاني ځای کې تېره شوم د محلې یو سړي کنځل وکړل ځکه دا اکثر چې کور کمزوری دی په جومات کې بیا طالب ته ضروري کنځل یې وکړل ما غږ ونه کړ او بل ټیم هغه ته کېناستم او چې هغه راته په چاکوانو مې ووهه مې مړ کړ او د هغه ځای نه وتښتېدم بل ځای ته چې لرم طالبانو ته پته وه استاد ته یې وایي چې جي ده دغسې چل کړی و ځکه طالب خو خبره ټینګولی هم نه شي وی استاد ما له قدر شروع کړ چې زه به سبق ته کېناستم نو خپل جانماز به یې ما ته خور کړ ما له هم مزه راکړه سره چې بعد مې هلته یو مړی وکړ بل ځای ته لاړم داسې درې څلور مړي مې وکړل بیا راته چا وي یاره پنجپیر کې یو عالم دی او قرآن ډېر ښه وایي خو لږ غوسهناک دی او زورور دی ما چې زه مړ هغه به سم شي زه رالم زه خو خپله نشه کې وم وجي تا راله نشه ماته کړه او زه دې وشرمولم د طالبانو مخکې زه توبه وباسم الله به مې توبه قبوله کړي او که نه ته راله د الله نه معافي وغواړه زه به آینده سم طالب یم هغه طالبانو خو ما ته یاد دي یو ځل موږ پټي ته تللي وو شوتل مارې به شیخ القرآن په پوله ناستو او یو ملګری و عالم و صفات شوی دی د شیخ القرآن د سترګو نه اوښکې لړې هغه ورته هسې وکتل وی حضرت ولې
ته اوس خفه غوندې وی نه فلانیه هغه شاولي دې مې یاد شو چې څه نران طالبانو یا خو داسې وو چې ښه نو فرحان وو و چې قرآن یې ووایي نو بیا هغوی مسله هم ښه په نه راکړې ده هر ځای به ولاړو اپین به یې واله او مسله به یې کوله هغه زمانه کې اپین به طالبانو وال نو چې دیره به شو کوم ځای اپین به یې واله مسله به یې هم کوله او بیان به یې کو د هغه مینه وه دا مینه په څه وه په قرآن الحمدلله ثم الحمدلله نن هم زه دا دعوې سره وم جماعتونه به ډېري موږ چې څوک ریجیکټ کړو نو هغه یې والي ځکه هغه سره څوک نشته او موږ یې لرې کړو نو هغه یې والي و زموږ د طلباو او د علماو چې کوم مینه او محبت دی په خپل استاذ باندې ځان قربانوي په خپل ملګري باندې ځان قربانوي په دې نورو لار وایي زه چې تاسو مې ولیدئ نو ما سره قاري صاحب او هغه ناست وو ما وی زه هم زما زړه کې مینه ډېره ده طالبانو سره خو د دوی زما نه هم ډېره ده دې کې هېڅ شک نشته زما شاګردان علما لولو علما دي متبع غوندې او د مولوي صاحب غوندې او دوی غوندې لولو علما دي والله شاګردانې دي و چې کومه مینه او محبت د دوی ما سره دی او زما دوی سره د هغې نه الله خبر دی دغسې تاسو طلبا دا مینه دا په دین باندې دا او هغه پیغمبر پاک ته هم الله وایي والذي ایدک بنصره اول د الله نصرت او د الله امداد دی دویم بیا ښه ملګري دي نو الله وایي والذي ایدک بنصره وبالمؤمنین داسې ملګري مې درکړل چې ایمان یې مضبوط دی او بیا داسې ملګري چې خپله کې یو بل راپرځوي نه یو بل ته بغض هم نه دی والف بین قلوبهم د هغوی منځ کې هم مینه او محبت دی دا دوره طلبا راجمعي په مینه ژوند تېروي په مینه ملګرتیا کوي سکولونه کالجونه یونیورسټۍ هغه هم د تعلیم ادارې دي په پای کې هر ورځ جنګونه هر ورځ جګړې او ګروپونه دلته ګروپونه نه دي دا ټول وروڼه او د یو بل سره مینه او محبت دي کله چې مشهور مورخ په سفر باندې طیب بطوطه نو هغه د مصر د طنجې ښار نه روان شو 725 هجري کې چې ته نو یو عالم ورته وایي وی که هندوستان ته لړې هلته فلانې دی زما سلام ورته وایه زما ملګری دی او که چین ته لړې هلته فلانې دی زما سلام ورته ووایه کله چې ابن بطوطه هندوستان ته راغی د تغلق زمانه وه او دلته قاضي هم بیا پاتې شوی دی عالم ته سلام وایي او چې چین ته لاړ نو هلته هغه عالم ته د هغه ملګري د مصر سلام ورسو نو تپوس یې ترېنه وکړ چې تاسو څنګه ملګري وایي نو ډېر زیات وژړل او بیا یې سر راوچت کړ هغه ته ویل موږ په مصر کې فلانی مدرسه کې یو ځای پاتې شوي یو بیا موږ یو بل نه دی لیدلی طالبان یو ځای پاتې شي بیا کله یو بل وویني او کله ونه ویني دا مینه دا محبت دا په دې دی زه بیمار وم ونن دلته شورا وه او ما وی شورا دلته کېدی زه به مدرسه هم وګورم مبادې به وګورم زما روزه زړه کېږي خو بله مصروفیات دي خوشحالېږم دا زما ځایونه دي چې دا ابادي په دې زه ابادېږم او زه پرې خوشحالېږم ونن بانه جوړه شوه نو د وحدت المدارس اجلاسو د ډویژن د مردان او د کورغر والو نو زما د راتلو ضرورت نه و خو زه په دې نیت لاړ شم چې ځان دې و طلبای علما به وي ملاقات به وشي لیدل به وشي په دې نیت باندې راغلی ما زما دعا ده چې الله دې ستا ټولو علم نافع نصیب کړي او الله دې دې مرکز او دې مدرسې له
ډېره ترقي ورکړي. مجتبی عامر یو دیندار هلک دی، یو دیندار عالم دی، مخلص دی، او د ده خلوص دنه دنه لوی مولیان هم دې ثوابای کې شته د ده په همزولو کې. خو دا ډېر څیزونه دا یو تاري یو کنیکشني چې هغه یو جدا اثر یې د هغې مرکز سره تړلی، د الله سره تړلی، نو د هغې اثرات دي تر څو چې هغه تار وي نو سړی ترقي کوي. تار وشلېږي نو ډېر په بره روان یې ناس په کته راپرېوځي. ما ډېر ولیدل داسې چې د مرکز نه مزه کټ شي نو بیا په ګډو وډو سر شي، بیا ګډې وډې وایي، بیا په دې نه پوهېږي چې څه کوم. زه هم په دې نیت رالم د دی به ووینم، تاسو به ووینم، یو ساعت به هغه ملګرو سره کښېنم. یو شاعر وایي سله ای ساقي زما راتلو باندې ستومانه شوې، سله ای ساقي زما راتلو باندې ستومانه شوې، زه خو شراب نشکم ستا محفل سره مې مینه ده. نو کله کله سړی یو ځای ته د دې وجې ځي چې هغه محفل یې خوښي، نو که خبرې پکې کوي او که نه کوي په دې نیت لاړ شي زه به ملګري وینم، ملګري به ما ویني. زه هم تاسو ته دعاګانې کوم، خو ستاسو دعاګانې زموږ نه ښې قبلېږي. نو تاسو موږ ته دعا کوئ څه بیماري ده چې الله شفا راکړي، او الله دې موږ د داسې بیمارو نه وساتي چې هغې باندې موږ سپکېږو. الله دې موږ د ذلت د ژوند نه وساتي، الله دې موږ د سپک ژوند نه وساتي. الله دې موږ ټول له درانه عزتمن ژوند راکړي. د دنیا ژوند دې هم الله ښایسته کړي او د آخرت ژوند دې هم الله زموږ ښایسته کړي، او دا مراکز دې الله همیشه آباد لري. او تاسو ځان کمزور احساس کمتري ځان کې مه پیدا کوئ. تاسو ګورئ کمزوري خلک نه یئ. تاسو دا مه وایئ زما کپړې ګنده دي او زما پیزار پالیش نه دي، او دې نورو ته غټ مه ګورئ دنیادارو ته. دا اوس دنیا څیزونه یي، په چا الله غټ امتحان کوي نو دنیا ډېر څه ورکړي، په چا وړوکی کوي لږ څه ورکړي. دا امتحانونه یي. ستاسو مقام ډېر لوی دی، ډېر لوی حیثیت دی. کنتم نجوم السماء یهتدی بکم فصرتم ظلما وکنتم نجوما یهتدی بکم فصرتم حیارا. تاسو د اسمان ستوري یئ، ځان کې خودداري پیدا کوئ او په خپلو پښو باندې ځان ودروئ او ښه په شوق او په مینه علم وکئ. دا به انشاءالله د دې وخت محنت دا به ستاسو د آخر د خوشحالۍ سبب ګرځي. دنیا کې هم او آخر کې مسرات دنیا مسرات الاخره. د دنیا تکلیفونه دا د آخر خوشحالۍ شي. بیا الله دې ستاسو دا تکلیفونه د آخر خوشحالۍ کړي، او الله دې دا ځای همیشه آباد لري، او الله زموږ ټول نه د خپل رضا کارونه څرګند کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب